अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाज़रीन, ज़रा रज़िया محسود تحصیل سروکئی علاقہ گنیریش پتا سے علاقہ سے موجود ہے چې چیرته تاسو وینئ چې دا نن سبا په ټیم شي چې خلک په خلوتې شه پنډیږي دغه غرینا شه د غورینا والی دي په دغه شه د خپل ژوند تیروي دغه خلوتې باره شه پښتنه کو چې د دلته ژوند چرنګ دی او د خلوتې نه تاریخ روشي او خپل روزمره چې کیمه د زندگی دو او د ته کی مشکلات اخبار شه روشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دغه غورینا شه پنډیږي نن سبا په ټیم شي نن سبا خلک کیم جی تطلای دی ته په دغه غوری شه وخت ریږي دغه براشت سره شي تاسو چې مشکلات وي تاسو ویل دغه شه پنډیږي. جی د مونو ما امیر زاده دو زه د کوم نظرخیل سره تعلق لرم او تو چې کومه خبره وکړله د خلوتې په باره کښې دغه کم از کم 300 سال کېږي که نه 300 کوله چې میش په دا علاقه کښې پوته کېږي کوم نظرخیل. نو دا میش چې کوم پوته کېږي د مجبورۍ د وجې نه چې د میش سره هېڅ داسې طاقت او وسیله نشته دی چې میش د شیر طرف ته ووځي ویلې چې ټول د غربت والا خلک دی یا مول محتې والا خلک دی هېڅ ترتیب او طریقه نشته دی. ته وینې د حالات چې د میژ دولته د سکول هېڅ غا نشته دی سهولت نشته دی او ورسره د اسپتال سهولت نشته دی. زه خبره دو د کولې د ساتې خبره دو نو د دغه وجې نه د میژ بچیون ورځ په ورځ مثال ورسته پوته کېږي او د هغسې محرومه پوته شول تعلیمي نه یې نه وکړل نو دغه تکلیفات میش ته خو دا دی که نه اپیل هم دی او دا مو خوایش دی چې د میش سره د دغې کم از کم 300 کوله وشول چې د میش دا علاقه رایشیدو په شپوته کېږي او هېڅ سهولتونه میش ته د میش خلک ته نشته دی. په دا علاقه کښې د یبې خصوص خپله ولیدله د حالات چې دا ګنده یبه میش استعمالوي د دغه نه میش ته قسمه قسمه بیمارۍ لګېږي او قسمه قسمه مثال زریله غاوي پکښې که نه نه دغه نه میش دا بچیون چې بیمارون شي او په څه طریقه باندې میژ لکه اسپتالینو ته یوسي بیا د میژ سره دومره طاقت نه وي چې دی داسې علاج وکړي چې مثال پیرا علاج وشي خو دومره د غریبۍ والا علاج ور وکړي که نه او داسې بجي تاسو په خلوتې شه پنډیږئ مو تاسو دا روډینا ولیدل ډېر زیاتې مشکلات دي بالکل تاسو ډېر زیاتې تکلیف دی تاسو تک د پوره دغه والا اوس ویل نه دی چې کړی مخکې د میژ چې کیم سربرا دي هغه ته چې کله خبره ولوسته ویر شي بیا د میژ هر شی دفن کو سربرا او ژغکړیني داغه دي که نه چې مخکې دی خبرې کوي او حکومت سره میلاویږي د میژ څه نه څه یغه وصال رودریمي که نه یا میژ و دی ته هغه ویلوي چې یاره دی وسترو ته نصیرو مخکې کوي وي دا کسان چې کوم تو نامې عنایت کړل دا داسې په خلوتې شه پنډیږي په دغه علاقه شه نه دا خو کښلې بنګلې ځون ته جوړې کړي دي بهرحال په شیر علاقه کښې پوته کېږي بچونې تعلیم هم کوي او سهولتونه ځون ته جوړ کړي دي ایسي لګولي دي نو دغه تکلیفات لیدلی اندایي لکه ته دانې چې تو سره ولله د تکلیف هم ولیده لږ احساس تر سره پیدا شو چې یاره واقعي دا خلک په تکلیف شه دی نو دی خو لیدلی نه دی او دغسې عوض د چا ور وي چیرې مو پاللی دي چې روشی دی میش دغه خلوتي نه وکس میش د مشکلات وکس بالکل دغې خوب ردی مخوندون دي دغې علاقې دي بار په میاشتو خو یو ردی چکار ووایي که نه په خپله مسله مسایل باندې روشي که نه چې کله څه مفاد وي بیا کوم ته ځون راورسوي چې لیادا خبره لیادا نو دی په خپله ویني بیا د ویلو خو زه چې په شپوت نه دي اجل چې دا خبره وي چې تاسې لکه وستو خبره وکړه چې دی د کله مفاد وي کوم ته روشي تاسې بیا داسې مالکونه چې وسه پرای تاسې محروم کړي یې په نن سبا په وخت چې تاسې په دغه غورینا شه پنډې شي خلوتي نه شه پنډې شي تاسې داسې مالکونه سات ویلې ورکوي هغه طرف ویلې ورکوي هغه سره په واخله کېږي ویلې نو سات خو کله کله داسې وي چې مجبوري شي د قوم د علاقې د خلک که نه نو ویس خو انشاءالله چې میژ دغه دره پوه شوي چې د میژ مشرون او میژ ته مثال توجه نه روکوي میژ هم ویست دی نه مثال خپل هغه کټ کړی دو خو بهرحال بیا مو خلاصای نشي د حکومت خبره وي خامخا حکومت یې راولږي د میژ نه پرې پوښتنه وکړو او میژ هم د مجبورۍ ویلې چې خو بیا مخکې حکومت د میژ یوه خبره نه وروي
داسې تاسې کومې مجبورۍ دي چې تاسې یایې چې که نه میږه په دغه باندې دغه خپلې ملکونې سره راشي بیا هغه لکه هغه مجبورۍ تاسې مجبور کړي وي چې تاسې هغې ته سات ورکوي جگہ چې تاسې هغې طرف ورکوي تاسې بیا هم محروم یئ تاسو ته خو بیا هم سهولتونه نه دي درکوي نه ویسو انشاءالله دا خبره په سوچ راغلې ده چې هغې نو میږ انشاءالله بایکاټ کوي د دې په خبرو عمل درآمد میږ نه کوي انشاءالله علاقې چې لکه دغه سپین ږیري چې رپوتې دي که نه د لوکل خلک په دا پسې میږ چې کېږي هم د دې خبره ته توجه هم ورکوي او انشاءالله د خبرو میږ وروي د یو د میږ خبره وروي او د مسایلو داسې خلک ته دی مخشه کوي لکه چې دا نن تاسې راغلي یئ داسې ته یې مخشه کوي د تکلیفاتو په کسي نو نور خو بیا ویس مخشه د حکومت خپل کور دی